ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. درود شريف آئے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام و د دې اجتماع حاضرین مسلمانان ورونو، د دې نننۍ اجتماع تعلق د دوو خبرو سره دی. یو خبره د قرآن شریف ختمونه دي او دویمه خبره بنیاد د ختم نبوت دی. او د دې اجتماع انعقاد او د ختمونه او د دې ماشومانو تربیت گران قدر محترم رور جناب حضرت مولانا محمد فرحان صاحب حفظه الله او مولانا محمد عزیر صاحب حفظه الله دا خدمت هغې کړې ده. دا ستاسو لوی اجتماع دوی جوړه کړې ده او د دې خپلو ماشومانو بچو د ختمونو په سلسله کې دوی د ختم نبوت اجتماع انعقاد وکړ. یو اهمه موضوع یې موږ تاسو ته مخکې کېښوده، ولې چې دې وخت کې د دې ډېر زیات ضرورت دی. کم خلک چې د ختم نبوت منکر دی او د حضور پاک نه پس هغوی یو بل پیغمبر منلی دی، نن هغوی په دې کشر کول په دې کالج او په یونیورسټو په سکولونو کې ډېر زور لګوي. په دې وجه زموږ علما کرام دې خبرې ته مجبوره شو چې د خپل مسلمان ملت په دې خبره پوی کړي. د مدرسې دستاربندي وي که بله دستاربندي وي که بله، خو د دوی سوچ دا دی چې د خپل د حضور پاک امت او مسلمان ملت په دې خبره آگاه کړي او پوی کړي چې ګورې اسنه د دې خرابې عقیدې ښکار نشي. عقیده زموږ دا درونو د عقیدې سره تعلق لري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو پیغمبرانو رسولانو کې اخیری پیغمبر او رسول دی. د هغه نه پس نه بل پیغمبر راغلی دی، نشته او نه به راشي. دا رونو زموږ ستاسو عقیده ده بنیادي. یو ګورې عمل وي، عمل کې که سړي نه کوتاهي وشي نو دی به فاسق شي، کافر به نه شي. یو سړی دی هغه مونځ ونه کو، پکار دی چې مونځ وکړي. مونځ پرېښودل ډېر لوی وبال دی او ډېره لویه ګناه ده. خو زمونږ احناف وایي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه
چیرې بیا هم که یو سړي مونځ ونه کړو نو کافر کېږي پې نه لوی جرم دی روژه یو سړي ونه نیوله ډېر لوی جرم یې وکړه د خدای غټه دشمني وکړه خو دا موږ نه وایو چې دا سړی کافر دی حج په یو سړي فرض دی او حج یې ونه کړ زکات په فرض دی ونه یې نه کړ قسم دی ډېر لوی جرم دی الله پې ډېر خفه کېږي سزا به هم پې ورکوي خو موږ ورته کافر نه شو ویلی لیکن په ختم نبوت کې چې د یو انسان پوټې غوندې م شک او شبهه راغله لږ معمولي غوندې م ګډبډېشن راغی نو دته به تاسو ټول وایئ چې دا د اسلام نه خارج دی او دا کافر دی په دې وجه زموږ علما اوس لګیا دي او ځای په ځای مجلسونه دي او جلسې دي د عالمان غریبانان ستړي شو په دې مسله او دا خلق پوی کوي آگاهی سیستم دی او د خلقو ته دا خبره وخت ته وررسوي او په زړه کې ورته کښېنئ چې ګورې څوک هم تېر نه باسي په ټولو پیغمبرانو خاتمه زمونږ په ښکلي مبارک پیغمبر شوې ده حدیث پاک کې راځي وی زما مثلي و مثل الانبیاء من قبلي وی زما مثال او زما نه مخکې چې پیغمبران تیر شوي دي د هغې مثال داسې دی که رجل بنا دارن یو سړي کور جوړ کړ فاکملها و اجملها ښې برابر کو ښه ښکلې او ډولې یې کو الا موضع لبنه د یو رکوټې خښتې دی د یوې خښتې ځای پکې پرېښی دی یعنې رکوټې نه خو لکه د یوې خښتې ځای پکې پرېښی دی یو سړی راځي د دې کور نه تاویږي را تاویږي ما احسنها څه ښکلی کور دی ما اجملها څه ډولې دی لولا موضع هذه اللبنه ارمان چې دا لږ ځای پکې خالي نه وی نو څه به وه حضور پاک فرمای انا تلک اللبنه وی دا بلډینګ هغه اخري خښتی زیم زما نه پس د انبیاو په بلډینګ کې د بل چا ځای نشته ختم مسلم شریف کې د حضرت ابو هریره رضی الله عنه حدیث دی پرون نابلو زمون په مسلم شریف کې تیر شو انا آخر الانبیاء زه اخیری دا پیغمبرانو نیم بالکل اخیری و مسجد آخر المساجد او زما جمعات اخیری هغه جمعات ته چې د پیغمبر په لاس جوړ دی د دې نه پس به جمعاتونه ډېر جوړېږي خو پیغمبر شته نه نو د پیغمبر په لاس به جمعات نه جوړېږي شته نه ستاسو د محبت ته وجې درته یو خبره کوم او ستاسو د شوق په وجه دې خوا رانږدې شئ دا ولاړ ملګري دلته راځئ کښېنئ دلته یې دا ځای کښېنئ دا ځای صفا دی رانږدې شئ راشه راشه بچی هغه ملګري یادوم هغه ولاړ ملګري یادوم دا ناس ملګري په خپل ځای کښېنئ دا ناس کښېنئ او دا ولاړ ملګري راځئ دلته کښېنئ ستړی به شئ بچی راځئ 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 لار ورکې که څوک دا ناس ملګري مه راخوځئ ناس مه راپاسئ ناس په خپل ځای کښېنئ دا مې دې ولاړو ته وي تاسو نظم مه خرابوئ دې ولاړو ته وایم کښېنئ دقسې مزه جزاکم د بچې وایي ماشومه لار لږ پرېږده دې وړو دې مشرانو له لار ورکه زویه دغه راکوټي ته ووایه واسکټ والا لار ورکه بچې دوی بس دې ته لار ورکوئ چې راځي کښېنم ختم نبوت کې چې کم انسان مشقت برداشت کو ځان یې وکړه او ستړی وکړه انشاءالله یقین لرئ چې د قیامت په ورځ به زموږ ستاسو ملاقات د حوض کوثر په غاړه د حضور پاک سره کیږي ټول انشاءالله داسې نه شوق سره نور شوق سره او یو مثال درنه درکوم د حضور پاک په زمانه کې یو دو بدبختو را پیغمبرۍ دعوه کړې د یو نومو مسیلمة الکذاب او د بل نومو اسود عنسی دا دواړه بیا خدای پاک مردار کړل مسیلمة الکذاب دا د حضور پاک نه پس د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه کې مردار شو دی د یمن د علاقې عربو کې لکه زمونږ د پښتنو قومیت زیات دی قوم سره قومي سړی ودرېږي نو چې دې کله د پیغمبرۍ دعوه وکړه صاحب خلک ورسره ودرېدل قومیت وخیاو قوم ورسره ودرېد یو سړی هم د ده په د علاقه کې ابو مسلم خولاني هغه وی چې نه زه خو تا اخیري پیغمبر نه مانم
مسیلمة الکذاب ته چالو وی یاره وی زمونږ د دې فلانکې قبیلې یو کس دی د خولان سره تعلق لري اخو ستا پیغمبري نه مني او ستا خلاف لګیا دی خپل قوم یې راغونډ کړی دی مسیلمة الکذاب هغه پسې کسان ولېږل او حاضر یې کړه لویه دنیا ورپسې وی ته زما نبوت نه منې په ما ایمان نه راوړی وی نه ګوره وی زه پیغمبر یم وی هلکه په ارام کښېنه ما او تا سره یو بل پیژنو ته زمونږ د قوم او د علاقې سړی بس نورې ګوتې مه وه خو تا پیغمبر نه منم بس یو پیغمبر مې منلی دی چې هغه محمد مصطفی دی ټولو یې صلی الله ایمان مې دا دی چې د هغه نه پس نه بل پیغمبر شته او نه به راشي خبرې اوږدې شوې وخت لږ دی په تفصیل درته نشم ویلی خو دومره وه چې مسیلمة الکذاب ورته وی وی که مې نه منې سزا به درکم او داسې سزا به درکم چې په مخ د ځمکه به مې ګورې داسې چالنې ورکړې او نه به تا د بل چا اورېدلې اور کې دی چوم سوځوم د جمدې او سم اور درته بلوم داسې نه چې د دې قطرې قطرې کړم بقول د هغه جادوګرو چې کله فرعون ورته وی زه به هغه سزا درکم چې داسې سزا به چا چالنې ورکړې هغې ورته څه وی فقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحیاة الدنیا او زمونږ پښتانه وی دا لکه لاس د خلاص او توره دی تیره وی چې څه دې خوښه یې کوه دقسې ورته ابو مسلم خولاني وی او زمونږ د پښتنو متل به وکړم چې لاس د خلاص او توره دی تیره مسیلمة الکذاب اور بلک او داسې اور یې بلک زمونږ د خلکو متل دی چې وی مرغیم پې برابر نشي وان داسې توناک اور او دا ابو مسلم خولانی چې کم د حضور پاک د ختم نبوت پتنګو لکه زمونږ ستاسو په شان الحمدلله او د ختم نبوت عقیدې والو هغې ونیوه او هغه اور ته یې ورلړه که ورویغ والله چې څنګه یې اور ته ویشته الله پاک ابراهیم علیه السلام چې د نمرود اور الله سوړ کړی سبحان الله ابراهیم علیه السلام هم چې کله اور ته غورځاو الله پاک اور ته څه وایي یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراهیم ای اوره په ابراهیم باندې یخ شه سوړ شه خو ګورې هسې نه چې د یخوالي نه تکلیف ورنه کې سلاما معتدل سلاما معنا ما څه وکړله معتدل چې ډېر یخ هم نی چې تکلیف ورته ونه رسېږي ابراهیم علیه السلام څه وخت اور کې و روغ جاړ جمدې ته راووت دغه رنګې ابو مسلم خولاني چې اور ته وغورځو څه وخت په اور کې و او ښه په قلار ته راووته مسیلمة الکذاب پوه شو هغه ته خو ځان معلوم و چې زه په باطله روان یم هغه خو د هر سره مشرۍ دپاره کول یو وخت کې حضور پاک له مدینې شریفې ته راغلی نبي علیه السلام وله بار راووته نو حضور پاک ته څه وایي دا خبیث وی یو کار به وکړو که نه جوړه به وکړو وی څه جوړه وی که د ستا نه پس دا باچۍ ما ته سپارې نو زه دې ملګری کېږم تابع کېږم یعنې هغه ټول مقصد د باچۍ دپاره نبی علیه السلام سره یو چوکه وه ای خبیثه وی قسم په خدای که د کجوري دا څانګه غواړه چې دام در نه کړم زه ورکشه وی ته هغه کس یې چې ستا په حق کې ما ته خدای خوب خولی دی خوب کې مې دوه بنګړي په دې لاس کې ولیدل او لږ غمجن شوم اگر چې خوب کې سړی مکلف نه هر قسمه خوب بندی نه غمجن شوم خوب کې راته ده وویلي شو چې پوکې یې ورکه چې پوکې مې ورکه دواړه والوتل یو ته یو عنسي تاسو دواړه به په یو پوکي ختمېږئ نو هغه خو ټول کار د بادشاه بس هم په ځان پوه چې زه په غلطه یم حضور پاک خو رښتونی پیغمبر دی او خلکو هم ورته ووایي چې دا سړی نور مه چیړه اوس به ټول خلک ووایي چې مسیلمه په دروغه دی هغه سړی په حقه دی ورونه سوځو بس د وطن نه وشاړه نو مسیلمة الکذاب ابو مسلم خولاني ته وی زما وطن پرېږده ځه هغه هم وایي څه جنجال به کوم کډه کوډه یې راوچته کړه مدینې شریفې ته را دا هغه وخت و چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بادشاه چې راغی جومات ته مسجد نبوي ته نو یو ځای کې ودرېد نفل یې کول لمونځ یې کو
حضرت عمر پہ راغ رضی اللہ عنہ چې ویلی د هغو پیژن چې دا سړی خو یمني دی اوس که دلته کې د پنجاب څوک رالل مونږ یې پیژنو که که د بلوچستان نه څوک راغلل نو مونږ یې پیژنو که زمونږ څوک لاړل پنجاب ته هغه یې پیژني چې دا پښتون دی د شکل نه او د جامې نه د بنده پته لګېږي چې مونځ یې کو حضرت عمر ولید چې دا خو د یمن دی چې سلام یې وګرځو هلکه میلمه د یمن یې وی او تپوس ته نه کو وی منګ اورېدلی دي چې مسیلمة الکذاب یو سړی اور ته غورځولی دی او اور پې سوړ شوی دی چې دا خبره ټیک ته او که نه ده سړی خو دې پخپله دی که سړی خو همدې دی دی غورځولی اور پې سوړو چې دا خبره ټیک ده که نه ابو مسلم ورته وی بالکل ټیک ده وی تا ته ښه پته راغه وی ما ته ښه پته را وی تا هغه سړی لیدلی دی چې کوم یې اور ته غورځولی دی تا لیدلی دی هغه خو نه پیژن چې دا عمر دی رورې څه تپوسونه کوې خو مخکې دی ولاړ دی که نه ځان یې ورته یاد ده چې زه یم که نه خو تی ورته غورځولی وی اوس یې غورځولم اور در باندې پوټې هم نیم سوځولی اور را باندې خدای پاک سوړ که معتدل حضرت عمر ورته وی اله راشه بویه ته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضرت ابوبکر صدیق ته وی اے د رسول الله مبارک خلیفہ یو سړی مې دله راوستی دی نن یو ناشنا سړی مې دله راوستی دی نن مې دله هغه سړی راوستی دی چې د حضور پاک په امت کې د ختم نبوت په عقیده الله پاک په هغه د ابراهیم علیه السلام یاد تازه کړی دی دا سړی د ختم نبوت پا عقیده اور تا غرزی اور پہ گل گلزار سول معتدل د ختم نبوت عقیده انشاءاللہ اخو مسیلمة الکذاب اور تے غرزو او اور پہ خدای گل گلزار کا او زمونږ د خپل رب نه امید دی چې مونږ به که خیری د جهنم او د قبر د اور نه ساتي که خیر انشاءالله زمونږ د عقیده ده دا مو د خپل مبارک پیغمبر باندې ایمان دی او دا مو هغه سره مینه ده ختم نبوت څه شی دی زمونږ د ښکلي مبارک پیغمبر صفت د حضور پاک خو ډېر صفتونه دي یو صفت نه دی ښکلي ښکلي ښایسته ښایسته صفتونه اوس حضور پاک نبی دی او د حضور پاک نه مخ ډېرې انبیا تیر شوي رسول دی د حضور پاک نه مخکې رسولان تیر شوي حضور پاک د الله کتاب نازل کړی دی نو د هغه نه مخکې نورو پیغمبرانو ته هم کتابونه نازل دي حضور پاک داعي د خلکو له دعوت ورکړی دی د هغه نه مخکې ډېرو پیغمبرانو دعوتونه ورکړي دي حضور پاک بشیر دی او نذیر دی خلکو له د جنت خوشخبری ورکړي دي او د دوزخ د عذابونو نه خلک یارولی دی دا کار مخکې نورو پیغمبرانو کړی دی لیکن دا صفت چې د ختم نبوت صفت او حضور پاک خاتم النبیین دی قسم دی دا د اچا د پاره نشته دا صفت صرف زمونږ د ښکلي مبارک پیغمبر د پاره دی محمد مصطفی ټول وی صلی الله علیه وسلم مونږ به دا عقیده که خیرې لرو د دې سره به ژوند تېرو دا به ځان سره قبر ته وړو او په دې عقیده به انشاءالله د حضور پاک مبارک مخکې د حوض کوثر په غاړو درېږو ټولو انشاءالله شوق سره رستو ملګري شوق سره دا زمونږ ایمان دی الله پاک په قرآن شریف کې فرمایي د وفات نه 3 میاشتې مخکې ځکه دا په 10 د ذوالحجې دا آیت نازل دی او بیا محرم ذوالحجې پسې محرم سفر او ربیع الاول کې حضور پاک وفات شوی نو دا آیت د حضور پاک د وفات نه تقریبا 3 میاشتې مخکې نازل دی الیوم اکملت لکم دینکم ما تر د دین مکمل که باس دین مکمل شو قرآن نازل شو کم قرآن چې نن دلته کې مولانا محمد فرحان صاحب او مولانا محمد عزیر صاحب د هغې خدمت کړی دی بس هغه قرآن مکمل شو
دین مکمل کی اصل دین خو قرآن شریف تے دا حضور پاک سنت او حدیث مبارک خو دا قرآن شریف تشریح دا شرح دا وضاحت تے واتممت علیکم نعمتی او ما در باندې خپل نعمت تام که پورا میں کو دے قرآن تا و دی دین تا اللہ خپل نعمت وی قسم دے دا دین الوی نعمت بل نشتا گوارے دو غٹ نعمتو نے چی منگلا اللہ را کردی دی یو دا قرآن شریف پا شکل کے او یو دا حضور پاک پا شکل کے واہ واہ دا زمان دا پارا دیر لوی غنیمت دا اللہ طرفنا وردویت لکم الاسلام دینا اللہ وی دین دا لما پا خپل اخوخ کرنے هو سماکم المسلمین او دا دی دین چه کم سڑے تابع شو دا غنم دا اللہ دا مخ کے نخورا کرنے چه غیتا مسلم وی مسلمان وطا وی نو چې دین مکمل شو د پیغمبر ضرورت سره دین با امت ته رسول غواړي نو حضور پاک فرمایي زما خلفا شته که نه زما صحابه د هغې شاګردان هغه به رسی پیغمبر خو دی له دی چې د الله نه دین راوالي نو د الله نه دین راواغېست او خپلو صحابه او شاګردانو ته یې ورسه دغه ښکلی دین مونږ له زمونږ ډېر ښکلي پیغمبر مبارک راکړی قسم دی د حضور پاک په مونږ دونه احسانات دي چې هغه مونږ هېرولی نه شو او نه د خدای هم لوی نعمت دي او ورپسې بیا په مونږ ظاهري طور د روحاني طور لوی احسان دا د حضور پاک مبارک دی دا خو د هغوی دعوت دی چې خدای مونږ ته ایمان را نصیب کړی الحمدللہ دا سے کل پیغمبر خدای را کرے رسول اللہ مبارک فرمائی انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر وی کبر نکم فخر نکم لوی نکم خو یو حقیقت کارکم چې دا قیامت پرز دا طول آدم دا اولاد سردار بزیم دا قیامت پرز خلق با مال راضی سردار تا خلق راضی مشرتا مال با راضی و دا سفارش با ذکو وی الانبیاء آدم فمن سواہو تحت لوائی قیام یہ طول پیغمبران آدم علیہ السلام نوال عیسیٰ علیہ السلام پورے وی دا طول با دا قیامت پر زما دا جنڈی لاندے ولانی انا اول من تنشق منه الارض وی ز پټولو کې اول نمبر هغه مچ ځمکه بصیری کېږي او زه به ترې وځم آی هاي رومبي حساب کتاب بچا سره کېږي عقل خدا وی چې رومبي د حساب د آدم علیه السلام او د هغه د امت سره یعنی آدم علیه السلام امت سره دی شروع شي د هغه نه یعنی د هغه د امت نه دی شروع شي ځکه دنیا ته رومبي دی راغلی لیکن حضور پاک فرمائے کہ لومبی حساب کتاب دا بزما دا امت سره کیږي ګوره او پټولو کې به لومبی جنت ته څوک داخلیږي وایه زمونږ د حضور پاک مبارک امت رسول الله مبارک فرمائے وی زه پټولو کې اخیری راغلم امت به د ټولو اخیری دی خو یا قیامت پر ورځ به مونږ د ټولو نه مخکې جنت ته داخلیږو او د اخیري خبره واورئ چې ړم خوشحاله شي حضور پاک چې کله جنت ته داخلیږي د جنت دروازې به بندې وي وی زه به د جنت دروازه وټکوم د دننه نه ماته آواز به کېږي څه آواز به کېږي چې څوک نو زه به څه ووایم واه واه دا ټکي روڼو واورئ ښه دننه به آواز وشي څوک زه به څه وایم زه به وایم محمد و امته محمد دی امت ورسره دی الحمدلله صلی الله علیه وسلم یوازې به نه ځي امت به ورسره فرشته به وی بکه امرتو ستا متعلق ما ته حکم شوی دی چې تر څو دی نه راغلی بل چاته به دروازه نه کوله غټې غټې دروازې دي غټې غټې دروازې یوه دروازه د حضور پاک د امت دپاره خاص ته په هغې بل څوک نه دي خدای ته
مونږ ته جړاګانې زمونږ د پاره کړي په عرفات کې زمونږ د پاره جړلې په مزدلفه کې جړلې او د آخري خبره بله مو واوره یو ځل یو فرمایل لوددت لو انی رأیت اخواني ارمان کما خپل رونه ولیدې دی مونږ یاد کړي مونږ پسې ارمان کړی مونږ پسې ارمان کړی ارمان کما خپل رونه ولیدې صحابه ورته وي مونږ ستا رونه نه دي نه یو څه مونږ دې رونه یو که نه مسلمانان ټول رونه وی انتم اصحابي وی تاسو خو زما ملګري یې رونه مې هغه دي چې لا راغلي نه دي زی لیدلې نه یم او نالیدلې به په ما ایمان راوړي نو صحابه ورته وي د الله رسوله وی د قیامت په ورځ به دغه پیژنې څنګه مونږ خو به پیژنې مونږ خو د مرګي یو لیدل کتل کېږي وی د دې د اودس د اندامونو نه به رڼا خیږي په دې به زه خپل رونه پیژنه نو مونږ ته خپل رونه ویلي دي مونږ له ډېرې دعاګانې غوښتې دي او زمونږ به د حضور پاک د سفارش امیدم لرو که خیر انشاءالله نو دا ختم نبوت زمونږ د ښکلي مبارک پیغمبر عقیده ده دې باندې به ټینګ یو دې له به محنت هم کو خواري به هم کو او معنی دا ده چې د حضور پاک نه پس بل رسول پیغمبر نه راغلی دی نشته او نه به راشي بس اخري خبرې خلاصې شوې دا یو ټکې به ووایم چې دوی دلته دا د ماشومانو د قرآن شریف ختمونه هم کړي دي مولانا فرحان صاحب او مولانا عزیر صاحب هغې ختمونو کې د ښکلې ترتیب د ختم نبوت جوړ کړی دی نو تاسو به دا یو څیز به یو خو د ختم نبوت خبره ده او بل به خپل بچي ټول دوی سره داخلوي چې قرآن ورته وښیي ښه اصل څیز دا دی او بل به د قرآن شریف تلاوت هم کوي که خیر او اخیری مطالبه دنه دا کوم چې یو بچی علم ته وباسئ یو بچی نه عالم جوړ کې قاری او حافظ ته جوړ کې او د علماو سره به مینه کوي خصوصا د علماو سره دا دوه علما چې نن دا مجلس جوړ کړو ګوره دی ستاسو دپاره څونه دیني ماحول جوړ کړ ستاسو د عقیدې د حفاظت دپاره او ستاسو د بچو د قرآن د ختمونو د خوشحالۍ او مجلس یې درته جوړ کړو د علماو دغه کار دی علما دا ډیوټي کوي دا خدمت کوي ستا د عقیدې ستا د عمل او ستا د بچو د قرآن شریف نو الله یې دې دواړو علماو له په ژوند کې په رزق کې او د قرآن په دې خدمت کې برکت واچوي او تاسو چې څومره دوستان په دې ښکلې نظریه عقیده راغلی یا الله دوی ټول خوشحاله کې الله خیر او برکت یې نصیب کې او الله ټول د حضور پاک د حوض کوثر غاړې ته جمع کې او الله زمونږ د ټولو نه راضي شي او د هر قسمه فتنو آفاتو نه محفوظ کې